الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یو ځل بیا حی علی الفلاح پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو ټولو ته هرکلی یم او د لوی رب دا امید ساتم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به په روغتیا باندې وي. الله تعالی مو همیشه دپاره تل او خوشحال او آباد لره. کتونکو لږ څرنګې تاسو ته د دې خبرې وضاحت شوی دی چې په هره منګل په ورځ باندې د حی علی الفلاح په نامه باندې یو پروګرام کیږي چې په دې کې مختلف علماء کرامو له دعوت ورکوو او مختلف علماء کرام زموږ سره په دې پروګرام کې برخه اخلي او بهترینې ګټورې خبرې او مطلب د قرآن او د حدیث او د علماء متقدمینو متاخرینو او د اسلامي کتبو نه تاسو ته ښایسته خبرې زیر نظر ګرځوي. الله دې وکړي چې موږ دغه پروګرام او دغه درس چې کوم د همیشه لپاره جاري او ساري وساتلی کیږي او د تاسو لپاره د یو عمل او د باعث د خیر ذریعه وګرځولی کیږي. نن یو ځل بیا د یو عالم سره تشریف فرمایم، لوی عالم دین دی. ان شاء الله ان قریب به تاسو د دوی نه ښایسته خبرې واورو او بهترینې خبرې به ترلاسه کړو. خو مخکې د دې نه د نن ورځې چې کومه موضوع ده د درود شریف په باره کې د درود شریف په هکله او درود شریف متعلق په ان شاء الله چند خبرې او د پروګرام په دې درود شریف باندې به مشتمل وي. د دغه وجه نه دغه موضوع انتخاب مونږ وکړو چې لږ څرنګې د الله د طرف نه په مونږ باندې احسان شوی دی او مطلب دا چې الله تعالی مونږ پیدا کړي یو، الله په مونږ باندې ډېر لوی احسانات دي. خو د الله احسانات او هغه شکریا مونږ په اولنې پروګرام کې د بسم الله د وجې نه د شروعات وکړو. د بسم الله سره چې کوم د هغه شکریا ادا کړه، ځکه چې ټولو نه لومبنی حق چې کوم دی دا په مونږ باندې د خپل رب دی چې مونږ به د خپل رب حق ادا کوو. بعد کې د دې نه که وکتلی شي په مخلوقاتو کې او په تمام عالم کې نبی علیه صلات وسلام مبارک یو لوی درجه والا شخصیت او د الله تعالی یو محبوب او د الله پسې په مخلوقاتو کې لوی درجه د نبی علیه السلام دو. نو موږ انتخاب د دغه موضوع د درود شریف ځکه وکړلو چې دا د نبی علیه السلام په دې کې تذکره او د نبی علیه السلام ذکر دی پکې، نو د الله ذکر پسې به د نبی علیه السلام ذکر کې. نو په تیر پروګرام کې بسم الله باندې بیان شوی وو، نو پاکه د الله ذکر وو. اوس درود شریف لمبر دی، د درود شریف باندې به بیان کیږي ځکه چې په دې کې د نبی علیه صلوات و سلام مبارک ذکر دی. ان شاء الله چیرته بنزو او پروګرام به اخره پورې ګورو او خلکو سره به نشر کوو د لپاره چې صدقه جاریه موږ د لپاره وګرځيږي او د تاسو لپاره چې کوم د ثوابونو یو قسم لا ذریعہ وګرځولې کیږي. بلا تاخير د موږ سره نن پروګرام کې تشریف فرما جناب حضرت علامه مولانا محب الله جنیدی صاحب، یو خایسته عالم دین دی او ډیر په اخلاص سره د دین خدمات روان کړي دي. په خیبر کې په مزرین علاقه باندې خپل خدمات سرانجام کړي دي. دین خدمات کې الله ولا اجر ورکړي او الله ولا توفیق ورکړي. رومبانه مولانا صاحب دی پروګرام کې درته شکریا د تاسو ادا کوو. ډیره مننه، علامه خوشاله کامیاب لره. دومره سختو اوقاتو کې او مصروف اوقاتو کې موږ له وخت راکړو او علامه قدرمن لره. څنګه مولانا صاحب حالت خیر؟ الحمدلله علامه کامیاب لره. کور کې خیر دی؟ شکر الحمدلله. درس تدریس مدرسې احوالم خیر؟ کور کې روان دي، هر څه الله تاسو کامیابی نصیب کړي. امين امين. او موږ د تاسو شکریا ادا کوو چې موږ له موقع راکړه. شکریا، ډیره مننه جناب. او جی بالکل مولانا صاحب دا موقع به ان شاء الله چې موږ د تاسو غوندې بهترین علماء لور کوو د دې لپاره چې تاسو حقیقتا چې پټي خزانه یو او موږ د خلکو توقع چې الحمدلله موږ سره علماء کرام شته په دې علاقه باندې او په دې مخلوقاتو کې بهترین دی الله بهترین مخلوقات چې ها علماء دي او تاسو غوندې علماء کرام موږ د خلکو ته زیر نظر ګرځو چې خلک د تاسو نه فائدہ حاصله کړي، یو قسم لا د دوی لپاره خیر وګرځيږي. جی مولانا سے محترم نن خو د مونږ چې کومه موضوع د درود شریف دو
او غالبا د تاسو په سوچ او فکر کې هم دا راغلی چې یاره درود شریف د موضوع هغه وجه چې کوم دی تاسو به انشاءالله ذهن کې راغلی وي. نو په درود شریف باندې به انشاءالله نن خبرې کوو. زموږ کتونکو ته به تاسو بهترینې خبرې کوو. لومبنی مولانا صاحب محترم د درود شریف چند فضایل داسې ښایسته فضایل دغې مونږ کتونکو ته تاسو لږ مطلب زیر نظر وګرځو چې دا مونږ کتونکي په عمل وکړي او خوشحاله شي او درود شریف د ځان دپاره یو خیر ذریعه وګرځوي کي. جی مولانا صاحب. حمدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى في القرآن: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليها 10. سبحان الله. او كما قال عليه السلام. ډیره مننه تاسو چې مونږ لم مقرره کړه او داسې یو موضوع چې هغه ډیره یو بهترینه یو ښکلې موضوع مفصل موضوع او دا داسې موضوع چې الله تبارک وتعالی د کوم آیات مبارک چې ما تلاوت کړو جی بالکل نو په دغه آیات مبارک کې که انسان سوچ او فکر وکړي الله تبارک وتعالی دغه علاوه که وګورو قرآن پاک کې ډیر احکامات نازل کړي دي. جی بالکل. ډیر زیات د پیغمبرانو علیهم السلام صفاتونه ذکر کړي دي. خو مولانا زکریا سے په فضایل درود کې خبره لیکلې ده. جی خبره دا لیکلې ده چې الله جل جلاله احکامات هم نازل کړي دي. جی جی. او الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو علیهم السلام صفاتونه هم ذکر کړي دي. جی بالکل. خو د څومره تعریفونه چې دي اندغه رنګ د احکامات چې دي الله جل جلاله داسې نه فرمایلی چې یاره د کوم حکمونه ما نازل کړي دي قرآن پاک کې نو تاسو یې وکړو ځکه چې زه کوم. جی بالکل. یا اندغه رنګ د کوم صفات په قرآن پاک کې د پیغمبرانو ذکر شوي دي په هغې کې خپله باندې ځان نه شامل کړی. نو چې کله د درود شریف مقام راغی د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې د درود شریف ویلو کوم مقام دی کومه مرتبه ده کوم هغه وخت راغی نو رب په خپله باندې فرمایي چې ان الله بشک الله جل جلاله و ملائکته او فرشتي د الله یصلون علی النبی تاسو درود شریف په نبی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو اے مؤمنان مسلمانان تاسو په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام پیش کړئ. نو دغه غټه خبره بل نشته د درود شریف چې کوم فضایل دي فضیلت کې چې رب په خپل باندې درود شریف یې بل کتابو دا خبره لیکلې د کوم آیات مبارک چې دی په دغه کې اول کې ان راغلی او دا ان چې دی دا د بشکه ان ډیر پکار دی چې ویل شي او بیا وروستو آیات تاکید د پاره دی او بیا وروستو که وګورو نو یصلون دا مضارع صيغه او مضارع ویلي دوام او استمرار باندې دلالت کوي همیشه لپاره. نو داسې یو وخت هم راشي کتابو لیکلي او مولانا زکریا صاحب لیکلي چې د هر څه فنا شي فرشتي به ختم شي د انسانان قیامت ورځ به راشي هر څه به ختم شي صرف ذات الله به وي. خو په هغه ټیم کې به الله تبارک وتعالی په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا که وګورو د درود شریف ډیر اوچت فضیلت دی. لکه مولانا صاحب محترم تاسو ډیره بهترینه خبره وکړله او خبره ده چې قیامت ورځې ته خو به تمام مخلوقات روح ذایقه او مطلب د مرګ ذایقه به څکي یعنی تمام مخلوقات په دمره څوک په نوي چې د الله عبادت کوي ځکه چې تمام مخلوقات لپاره فنا وي. قرآن کریم کې الله فرمایي خو د الله عبادت لپاره به څوک نه وي ځکه چې ټول به فنا شوي او د نبی علیه السلام عبادت یعنی ذکر او د نبی اسلام تذکرې لپاره به څوک وي هغه به الله وي ځکه په الله باندې پناه نه رادرومي صرف یو ذات وي چې هغه همیشه لپاره به په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شي. جی مناسب. نو که بیا وروسته وګورو داسې ډېر حدیث مبارک دی لکه د بخاري شریف حدیث مبارک دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صلی علی مره واحده صلی الله علیه 10 څوک چې په ما باندې یو ځل درود شریف وایي الله تبارک وتعالی په دغه انسان باندې لس رحمتونه نازل. سبحان الله ماشاءالله. نو دا ډیر یو بهتروالی دی د مؤمن دپاره د مسلمان دپاره چې هغه په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف یي نو الټه ورته په هغې کې د الله د طرفه رحمتونه ملاویږي.
او بل یو حدیث مبارک کې دام راغلی دی جی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جی د تفسیر مظهری دا خبره نقل کړی دو چې کوم انسان په ما باندې ډېر ډېر درود شریف یې په ورځ کې په دنیا کې نو د قیامت پر ورځ باندې به د ټول نه نږدې اوندغه کس ته ما سره لکه مولانا سي محترم چې څوک دا غواړي چې زه د نبی علیه السلام سره نزدېکت محاسب د قیامت پر ورځ باندې نصیب شي نو دا په دنیا کې درود شریف ډېر په کثرت سره دی نو په دا وجه باندې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم نزدېکت دی هغه به د قیامت پر ورځ باندې دته ملاو شي بل یو حدیث مبارک کې دام راغلی تفسیر مظهری دا خبره لیکلیو په جلد نمبر 7 صفحه نمبر 379 باندې جی جی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ نه د حدیث مبارک را نقل دی فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان په ما باندې د صباحي پټین کې په وخت صباح کې لزل درود شریف یې او بیا په وخت ماښام کې چې کله شپه را درومي نو په دغه وخت کې د لزل درود شریف ما باندې یې نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې شفاعت واجب شو دغه مؤمن مسلمان شفاعت پس خپل باندې د قیامت پر ورځ باندې کوم یعنی په دغه اوقاتو کې درود شریف ودا د شفاعت لپاره یو ذریعہ ګرځي شفاعت لپاره یو ذریعہ سبحان الله نو دا فضیلت یو درود شریف یو فضیلت دی چې الله تبارک وتعالى ډیر شان ور کړي درود شریف لا چې الله تبارک وتعالى به دغه سي برکتونه ورته نصیب کوي د قیامت ورځ ورته اسانه نو ډیر فضیلت دی ډیر غټ فضیلت د الله تبارک وتعالى اندغه هغه انسان له اوچتواله ورکی چې کوم انسان په دنیا کې په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود شریف جی ماشاءالله خبرې اتر رواني د مولانا سي محترم سره ډیر خیسته د درود شریف فضایل او متعلق خبرې وکي حقیقتا د نبی علیہ السلام تذکرہ د درود شریف د نبی علیہ السلام یو قسم لا محبت د نبی علیہ السلام سره درود شریف جوړیږي جی مولانا سے محترم بل زما په ذهن کې دا یو سوال دی اکثر کتونکو بم په ذهن کې دا سوال وی چې دا هي مطلب دا چې جواب دی موږ د تاسو نه حاصلو او هغه سوال په دغه طریقې سره دی چې کوم انسان د جمعې یا د جمعې په ورځ باندې یا د جمعې په شپه باندې څوک درود یې نو دا بهتر عمل دی کنه عام روزو قدر ثواب ملاويږي په دا باندې حدیث مبارک کتابو راغستی دي جی چې په عام ورځو کې ویلم ډیر ثواب دی خو بیا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې درود ویل دا ډیر بهتر وایي او دا یو روایت را نقل کړي کتابو جی او هغه روایت داسې تفسیر قرطبی دا خبر لیکلی دو چې په جلد نمبر 14 صفحه نمبر په 233 باندې جی او دغه آیات مبارک نه لاندې د خبر لیکلی او چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې ان الله وملائکته یصلون علی النبی دغه الايه چې دغه درود شریف خو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ویل کیږي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي پښتنه کی چې اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دغه آیات مطلب څه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې اے صحابي که تاسو مانه پښتنه نه وای کړي نو ما به دغه جواب نه وای چاته به نه وای میلاو تفسیر قرطبی د خبر را نقل کړي دو فرمایي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په ما باندې الله تبارک وتعالى دوی فرشتي مقرر کړي دي چې په کوم ځای کې درود شریف اوویل شي نو د هغه انسان درود شه مال راسوي سبحان الله مال راسوي هغه که په عام ورځو کې که هغه په هر ورځ باندې کله شپې وي کله ورځې مال هغه درود را رسوي چې د پلان کې ځاینا د پلان کې زوی چې پتا باندې درود شریف ویلو دا تفسیر قرطبی د خبر را نقل کړیو بیا ورستو فسی فرمایي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې کله ماته درود را ورسوي نو دغه فرشته دغه انسان په باره کې د بخنه سوال کوي د الله چې ای الله تبارک وتعالى دغه انسان ته دغه مؤمن مسلمان ته بخنه وکي ځکه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې درود ویلو او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا په هغه دعا باندې امین شه هغه رب فرمایي هغه دعا باندې بیا امین وایي چې ما دغه مؤمن مسلمان مغفرت نصیب ماشاءالله یعنی مولانا سے محترم په دې حدیث مبارک د تفسیر مظهری په حواله باندې
په دې حدیث کې لکه د درود شریف متعلق دوی فائدې یو فائدہ دا چې نبی علیہ السلام ته درود شریف رسیږي او نبی اسلام په خوشحاليږي او دویم نمبر فائدہ دا چې فرشتي د الله نه د انسان لپاره بخنه غواړي ولا رب چې بخنه نصیب کړي دا ډېره غټي فائدې او بیا که وګورو د جمعې مبارکې په شپه باندې یا په ورځ باندې داسې یو روایت هم شته کتابو را نقل کړي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ما باندې د جمعې په شپه یا جمعې په ورځ باندې درود یې نو از په خپل باندې واورم نو هغه ما ته راسیږي نو داسې یو برکت دی د جمعې د شپې د جمعې د ورځې په نور ورځو باندې هم ډېر برکت دی خو د جمعې مبارکې د ورځ متعلق کنز العمال په جلد نمبر 1 په صفحه نمبر 506 باندې د حدیث مبارک را نقل کړی دی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان په ما باندې د جمعې په ورځ 200 پیری درود شریف وایي الله تبارک وتعالى به دغه انسان ته د 200 کالونو ګناهونه معاف سبحان الله ماشاءالله نو دا د جمعې ورځ هغه برکت او بل یو حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر را نقل کړي فرمایلی او کتابو را نقل کړي په تفسیر اندغه کنز العمال کې په اندغه کتاب کې را نقل شوی دو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مؤمن مسلمان په ما باندې اویا ځله درود شریف وایي سلسله درود شریف وایي دا حدیث مبارک دا سه چې څوک په ما باندې د جمعې په ورځ باندې سلسله درود شریف وایي نو زبر دغه انسان سل حاجتونه پوره کړي سبحان الله چې هغه حاجتونه داسې چې اویا حاجتونه د آخرت او دیش حاجتونه چې هغه د دنیا دي صحیح خبره نو دغه حدیث مبارک هم ډیر لګا د جمعې مبارک چې کوم هغه ورځ دو ویلی نو سل حاجتونه دا ډیر غټ شی دی چې بیا آخرت حاجتونه هم پکې شته د دنیا حاجتونه هم پکې شته نو دا د جمعې ورځ هغه برکت دی چې انسان ته هغه برکت ملاويږي د جمعې ورځ باندې چې کوم انسان یې لکه مولانا سے محترم حقیقتا چې موږ په هر حالاتو کې الله ته محتاج یو په آخرت کې هم محتاج یو په دغه دنیا کې هم محتاج یو په قبر کې هم محتاج یو خو چې کله موضوع ته خپل محتاجی الله ته وړاندې کوو نو چې درود شریف وي نو ما او ته محتاجه به د حدیث په ذریعه سره او د درود شریف په برکاتو سره ختمي په دې حدیث کې دا یو قسم لمونږ ته اشاره شکلم چې کوم دی وشولو چې حاجتمن یو مونږ نو د الله نه په درود شریف باندې خپل حاجت پوره کوو حقیقت خبره او بل دام یو حدیث مبارک راغلی دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د محتاجه لپاره پکار دی چې موږ د لیدونکو په دا باندې عمل وکړو چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په هر ورځ باندې په ما باندې 1500 پیری درود شریف یې نو الله تبارک وتعالى به دغه انسان د فقیرین د محتاجین او د نستنه په امن کې وساتي بالکل حقیقت 1500 پیری څوک درود شریف یې اوس یو کس ته هغه وایي چې ما باندې نستی دو په ما باندې فقیری دو یا په ما باندې ډیره تنګی راغلی دو نو هغه د درود شریف د 1500 زله د ورځې یې نو الله تبارک وتعالى به دغه انسان نه د محتاجی او د هر څه لري سبحان الله نو دا ډیر غټ فضیلت ته برکت ته د درود شریف چې دا انسان ته ملاويږي او دا تفسیر روح البیان دا خبره په جلد نمبر 3 په صفحه نمبر 151 باندې دا خبره نقل کړې ده بالکل کتون کې حقیقتا چې مولانا سے محترم ډېر خسته خبر روانه کړې ده ان شاء الله مخ په وړاندې به درو او دا خبرې به تاسو سره شریکو درود شریف متعلق مولانا سے محترم حقیقت چې د ما په ذهن کې دا سوال خو تاسو چې کوم د درود شریف برکات اولستل نو ما دغه سوال پوره شولو ځکه چې درود شریف برکات لګدام دي چې حاجت پوره کیږي ګناه برته معاف کیږي نبی علی السلام په خوشحاليږي نو دا ټول برکات درود شریف خبروم دغه برکات او د تاسو په دې خبرو سره زما دغه سوال چې کوم دی بس پوره شولو جی مولانا سے محترم بل یو زما په ذهن کې دا هم سوالو چې اکثر تاسو په دې احادیثو مبارکو کې وی چې څوک 200 مرتبه درود شریف وي څوک 300 مرتبه وي
نو الله ورته دا قسم اجرونه ورکوي. نو اوس خو اکثر زمون کتونکي نن سبا دا ټیم چې کوم دی دا ډیر داسې مصروف ټیم دی او هر سړی چې کوم دی په خپلو ټینشنونو کې مطلب دا چې په خپلو حالاتو کې ګیر وي. حقیقت نو دومره ټیم ورسره نه وي. نو دا کوم درود ابراهیمي دی په دې باندې خو ډیر ټیم لګېږي. حقیقت دی. که څوک یعنې دوه سوالونه، یو سوال دا دی که داسې بل درود شریف ولا تاسو ورکو ویل شي نو دا حاجتونه او دا فایدې به ورته رسېږي چې په الفاظو کې مختصر وي او مطلب دا چې برکت یې مغه وي. نو دې متعلق هم کتابو ډېرې خبرې لیکلې دي چې یو خو درود ابراهیمي دی چې کوم په مانځه کې ویل کېږي هغه اوږد دی. خامخا ځنې زنانه زموږ میندې خویندې زموږ وروران هغه به یې خو یو اسان مختصر درود چې هغې فایدې ډېرې زیاتې هغه دا چې صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد کتونکو دا یو مختصر درود شریف دی خو برکت یې همغه دی. که صرف چا دا ویلم چې صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد یا صلی الله علیه وسلم نو دغه درود ویلم این دغه درود برکت لري. که اوس یو کس ته هغه د ورځې زر پیره درود شریف یې یا یو وظیفه چا ورکړي چې یارې زه به د ورځې 1500 ځله درود شریف یم یا د کوم حدیث مبارک چې کوم ما بیان کړو چې کوم انسان د ورځې په هر ورځ باندې 1500 ځله درود شریف یې نو الله تبارک وتعالی به د نستې محتاجې او د فقیرې نه په امن کې وساتي. نو دغه درود دی صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد صلی الله علی محمد دغه درود چې مختصر هم دی او بهتروالی او فایدې هم فایدې کتونکو د تاسو مطلب په دې باندې به ذهن سازي شوي وي چې مولانا صاحب محترم ډېره ښایسته خبره وکړله او په آخر کې ټیم پروګرام به موږ شوی. په آخر کې د مولانا صاحب محترم نه یو بله بهترینه پوښتنه هم کوو. لکه مولانا صاحب محترم اکثر خو داسې وي چې درودونه خو ټولو خپل خپل برکات وي، خپل خپل رتبې وي، د هر څیز دپاره خپله خپله رتبه وي. نو په دې درودو کې یو مطلب دا چې په دې څومره نبي اسلام باندې درود ویل کېږي نو په دا کې داسې بهتر درود کوم یا چې انسان یې چې اجر په ملاویږي. نور دغه دنیا ټیمونو دغو ته به نه ګورو خو هر څومره که ټیم پکې لګېږي او اجر چې پکې ډېر وي نو داسې کوم درود شریف حدیثو کې ذکر شته؟ درود شریف چې دی کوم یو درود شریف چې ویل کېږي اجر ډېر زیات دی. خو بیا که په درود شریف کې وګورو نو درود ابراهیمی دا یو ډیر بهتروالی لري او بهتروالی په دا لري چې که وګورو په مانځه کې دغه درود ابراهیمی ویل کېږي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله باندې فرمایلی دی ویلی دی. نو پکار دی درود ابراهیمی چې هغه ډیر بهتر دی اولا دی. او نور چې کوم نور درودونه دي په زرونو درود شریف دی کتابو لیکلي دي کتابو کې نقل شوي دي نو چې کوم یو درود شریف هم چا ویلو نو بهتروالی لري خو دا درود ابراهیمی چې دا بیا ډیر بهتروالی لري. بالکل بالکل حقیقت ده چې مولانا صاحب محترم ډېرې ښایسته خبرې وکړلې درود شریف متعلق. مولانا صاحب محترم په آخر کې زه او زما څومره کتونکي د ستاسو بیا هم شکریه ادا کوو او الله مو قدرمن لره او الله مو راته ژوندي لره. او کتونکو دا مولانا حضرت علامه مولانا محب الله جنیدي صاحب چې ستاسو په وړاندې موږ سره پروګرام زیر نظر وګرځولو. الله دې وکړي چې دا باعث خیر وګرځېږي. انشاءالله نور پروګرام به هم راځي او مطلب دا چې نورو مختلفو علماء کرامو سره به کینو او بالخصوص په مولانا صاحب محترم سره بیا هم پروګرام کوو او انشاءالله همیشه دپاره به دا جاری وي. او په آخري کې چې کوم دی دا یو وظیفه در کول غواړم ځکه چې درود شریف متعلق خبرې وشولې او زما په ذهن کې دا وظیفه هم راغله. اکثر نن سبا خلکو ته د رزق مسله ډېره زیاته وي، دا ژوند یې داسې راتنګ غوندې وي، همدارنګې مزدورۍ کاروبار یې ټیک نه وي. مطلب دا چې رزق یې کمزوری وي. نو دغې لپاره رونو دا یو وظیفه در سره واخلو چې لکه د حدیثو کې راغلي علماء کرامو بیان کړي چې څوک دا وظیفه کوي او دا درود یایي نو الله تعالی به د بارانه په شان باندې رزق په د باندې نازلوي. د څرنګه باران چې څاڅکي وي څومره ډېر ورېږي او څومره ډېر څاڅکي وي هغه به الله تعالی ډېر رزق ورکوي او ډېر برکت پورته پکې اچوي. او هغه درود دا دی چې ځان سره یاد کو او په کورو کې ویو او په کورو کې په خپلو زنانو باندې خپلو اقربو باندې یاد کو. درود دا دی اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له. اللهم صل علی محمد کما
تحب وترضى له. ان شاء الله دا نننۍ ورځې پروګرام او خبرونه د بل پروګرام پرې په الله باندې سپارلی غواړم. اوس زه او مولانا سي محترم درنه غواړو اجازت. ان شاء الله بل پروګرام به کیږي. د بل پروګرام پرې په لوی رب باندې سپارلی غواړم. الله تعالی مو همیشه لپاره خوشحال او آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.